رسول الله لا إله إلا الله محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. یوم مبعث، یوم بعثت حواله سره ټولو مؤمنینو ته، ټولو مسلمانو ته هدیه تبریک و تهنیت عرض کوم. و اندی حواله سره رسول الله اطاعت و پیروی حواله سره یو آیات تاسو خدمت کې پیش کوم. څنګه کې قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دی آیات کې یو طرف ته رسول الله عظمت بیان شوی دی، چې خدای رسول الله اطاعت ته خپل اطاعت نه ویلی دی، چې رسول الله اطاعت ایما اطاعت دی، رسول الله پیروي ایما پیروي ده. لکه څنګه نور آیاتو کې د ذکر شوی دی چې من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چې چا د رسول الله اطاعت وکړو هغه د سوی چې ایما اطاعت وکړو، خدای اطاعت وکړو. یا لکه بیعت حواله سره چې رسول الله بیعت خدای بیعت ده. الذين يبايعون الله انما يبايعون الذين يبايعونك انما يبايعون الله. کوم کسان ته بیعت کوي هغه د سوی چې خدای بیعت کوي. نو د لحاظ نه رسول الله عظمت دی آیات کې بیان شوی. بل طرف ته مسترګې وړو، دی آیات کې د مسلمانو عملی مسلمانو یو اهمه نشانی بیان شوی دی، علامات بیان شوی دی. چې کوم کسان دی حقیقی عاشقان رسول، عاشقان دین، قرآن سے محبت کون کی، دین سے محبت کون کی، خدای سے محبت کون کی، عشق کون کی، کوم کسان دیغه دا د کې بیانوي دی آیات کې. یعنی هغه کسان چې هغه دا دعوا لري چې مو خدای سره محبت دی، مو خدای سره عشق دی، مو دین سره عشق دی، قرآن سره عشق دی. یغه علامات شه دغه علامات دې کې بیان کړل. So in kuntum tuhibbun Allah قل in kuntum tuhibbun Allah فاتبعوني يحببكم الله. ویل چې دی آیات کوم شان نزول سبب نزول د غاندل چې ځنه کسان راغلو رسول الله خدمت کې خدای سره محبت اظهار وکړلو، عشق اظهار وکړلو. هغه کسانو چې هغه دین اعمالو کې دین باندې عمل کې کوتاهی کوله، یعنی زیات به عمل به نه کولو دین باندې، خو محبت اظهار وکولو چې مو خدای سره محبت عشق دی، مو خدای سره دین سره عشق دی. دا آیات نازل شولو چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، چې که تاسو واقعا خدای سره محبت وي نه ما پیروي وکړو، یعنی رسول پیروي وکړو، رسول الله پیروي دا علامات ده، نشانی ده چې تاسو د خدای سره محبت کوئ، خدای سره تاسو عشق ده، خدای سره مینه ده، دین سره مینه ده، قرآن سره مینه ده. رسول الله پیروی و اطاعت دا علامات ده و صریحا دی آیات کې ذکر کړل. یعنی هغه کسان چې هغه محبت دوا کوي، چاهه هغه دین سره وي، اهل بیت سره، قرآن سره، خدای سره، او پیروي نه کوي، هغه در حقیقت هغه دروغجن دي، هغه دروغ یې که داسې دعوا وکړي چې مو مثلا خدای سره دین سره مو محبت ده، هو اطاعت نه کوي، پیروي نه کوي، نغه دروغجن دي حقیقت کې. دیو جن امام صادق علیه السلام نه یو روایت ده، شعر ده، امام صادق علیه السلام طرف ته منسوب ده، تعصي الاله وانت تظهر حبه، چې خدای معصیت یا کوي او هغه سره محبت اظهار یا کوي. انسانو ته، مؤمنینو ته، مسلمانانو ته مخاطب دي چې
یو طرف ته د خدای معصیت کوي، نافرمانی کوي، خدای حکم باندې، قرآن باندې، دین باندې عمل نه کوي. الته بل طرف ته یی چې زه خدای عاشق یم، خدای سره مو محبت ده، دین سره محبت ده، قرآن سره محبت ده، اهل بیت سره محبت ده. هذا لعمرك في الفعال بديع. دا ډیره عجیبه خبره ده، ډیره نوې خبره ده چې سړی وایي چې د سره مو محبت ده، بیا هغه معصیت کوي، نافرمانی کوي، پیروي نه کوي. دا ډیره نوې غونډه خبره ده. ویلي لو كان حبك صادقا لأطعته. که ته محبت پر اختیا وای، دروغ وکې نه وای، پر اختیا ته عشق وای دین سره، خدای سره، قرآن سره، لأطعته، ته به خدای بندگی کوله، خدای عبادت به کوله، خدای اطاعت به کولو، قرآن او تعلیمات باندې به ته عمل کولو، دین باندې به عمل کولو. که ته حقیقت کې محبت وای، د ته محبت پر اختیا وای، ان کان حبک صادقا لأطعته. ویلي لأن المحب لمن يحب مطيع. ویلي څه محب د خپل محبوب مطیع وي، عاشق خپل معشوق مطیع وي. دا شي نشي کېدای چې یو سړی وایي چې دې سره مو عشق دی، دې سره مو محبت دی، دی مو محبوب دی، بیا هغه معصیت وکړي، نافرماني وکړي، خبره نه ومني. دا شی که انسان کوي نه هغه دروغجونه دی. اوس هر یو کس هغه دا یی چې مو دین سره محبت دی، قرآن سره محبت دی، خدای سره محبت دی، عشق دی، رسول الله سره محبت دی، عشق دی، اهل بیت سره عشق دی، محبت دی، او هغه پیروي نه کوي، دا در حقیقت کې دروغجونه دی، دا دروغ یی، دا کېدای نشي. ما احب الله من عصاه روایت کې ده، هغه خدای محب نشي جوړېدای، هغه خدای معصیت کوي، نافرمانی کوي. محب عاشق حقیقی معنی کې هغه دی چې هغه خدای پیروي کوي، خدای اطاعت کوي، بندگی کوي، نافرمانی نه کوي، معصیت نه کوي، هغه حقیقی عاشق او محب دی. تعصي الحبيب وانت تزعم حبه. یو بل شعر کې نصیحت څه خپل حبیب، خپل محبوب او معشوق نافرمانی کوي، بیا ته هغه محبت سره محبت اظهار یا کوي. دا ډیره عجیبه خبره ده. دی باندې پکور ده افسوس وشي، افسوس خبره ده چې محبت اظهار یا کوي، هغه نافرمانی یا کوي. دی مطلب دی چې دی محبت کې مشکل ده. دا محبت حقیقی محبت نه ده، عشق نه ده، صرف پخله محبت ده. دی ته محبت نه یی. لو كان حبك صادقا لأطعته. دی جناب دی آیات کې اندا ویل چې ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. که تاسو خدای سره محبت وي، دین سره محبت وي، رسول الله پیروي وکړئ. نن که صرف اندی آیات نه ټوله مسلمان مؤمنین اندی باندې عمل وکړي، صرف اندی یو آیات نه، ډېر مشکلات به معاشره کې مو حل شي، امت مسلمه مشکلات به ډېر زیات حل شي. چې رسول الله محبت اظهار ټوله کوي، جشن مناو کوي، یوم بعثت مناو کوي، یوم وفات مناو کوي، میلاد النبی، دا ټوله شیان مناو کوي، محبت اظهار کوي. خو خدای چې معیار داره چې هغه پیروي وکړي. محبت معیار داره چې هغه پیروي وشي، هغه نقش قدم باندې روان شو، هغه خبره ومنوي، هغه تعلیمات باندې، سیرت باندې، سنت باندې عمل وکړي پکار ده. دي ته محبت نه یی. محبت فقط دانه نه چې انسان په خله اظهار وکړي چې زه محب قرآن یم، زه محب مثلا دین یم، دین سره محبت کوم، زه عاشق مثلا اهل بیت یم، اهل بیت سره مو عشق محبت ده. فقط دا نراو دعوا زبانی کلامی دا کافی نه ده. انسان ته پکار ده عملی فتبعونی. او چې کله د اتباع وکړله، پیروي د وکړله، نو بیا ته محبوب خدا جوړیږي، خدای به تو سره محبت کوي. یعنی خدای سره محبت دعوا هټوله کوي چې ما خدای سره عشق ده، محبت ده. خو خدای چا سره محبت کوي؟ دا اهم خبره چې خدای تو سره محبت وکړي، تم معشوق خدا او محبوب خدا جوړ شي. دیو جنې چې یحببکم الله، که رسول الله پیروي موکړه نو تاسو محبوب خدا جوړ شو، خدای به تاسو سره محبت کوي. به محبت ادو طرف نشي، اهم اندار چې ادو طرف نه محبت وي، دو طرف وي. فقط دا دعوا کوله چې ما اهل بیت سره محبت او اهل بیت نو پښتنه او امام نه پښتنه او څنګه هم سره محبت کوي کنه کوي. هغه محبت به کله کوي چې کله مو یو پیروي او هغه نقش قدم باندې روان شو، بیا اهل بیت مو سره محبت کوي.
فقط ایمو طرف نه محبت نه بیا یو فتبعوني يحببكم الله تاسو سره به خدای محبت کوي ويغفر لكم ذنوبكم بلا فایده داره ځکه پیروي کومو هغه نقش قدم باندې روان شو ایمو ګناهانو مغفرت کوي خدای بخشش کوي هغه نتیجه کې ایمو ګناهان معاف کیږي ویلې مؤمن بیا کله کله غنا ګناهان سرزد کیږي کله کله د سشيان ارتکاب کوي چې هغه مثلا شریعت کې جایز نه وي خدا شي هغه حقيقي محب وي عاشق وي هغه کله کله غلطي وشولې نغه خدای ته معاف کوي یغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم خدای غفور رحیم ده او شرط ده چې مو قرآن اهل بیت و رسول الله اطاعت وکړو هغه نقش قدم باندې روان شو عملی مسلمان شو خلاصه ده چې عملی مسلمان شو فقط خله سره ویلاله چې محبت د دین سره محبت ده قرآن سره محبت ده کافی نه ده فقط ده چې فتبعوني يحببكم الله اتباع کو رسول الله اتباع کو یغ سنت اتباع کو اهل بیت اتباع کو قرآن تعلیمات اتباع کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين